ګورو به ځان سره یو اورېدونکی چې څوک راځي او سره راته ویل غواړي چې السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وروره څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ زه خو د جادول ډاګ نه خبره کوم. زیارت خان تاسو ته دعا سلام. وعلیکم السلام. جی تپوس پس کوئ؟ تاسو دا کوم چې د بوټانو او جرابې سره چې ودی هغه باندې او داس یا مسه وشي نو هغه صحیح ده جواب واره ښه. ځان د بیخي اسانوي ما خو دومره دا چې مطلب بوټان نوي بوټان دی واچول تاړو استعمال کړي نه دي او نوي جرابې دی واچولې او بوټان هم د بل پاسه پخپو دي کنه نو په دې کې خو که انسان منځ کوي منځ هم پکې کنه څه پابندي په نشته دی خو پاتې شو د جرابو د مسې خبره نو دا مسه خو تقریبا د ټول علماو په نسبت باندې جایز ده په دې کې خو اختلاف نشته په جرابو باندې مسه جایز ده خو ها اختلاف د جرابې په تعین کې ده چې په کومه جرابه به مسه کوي نو زموږ د فقهای احناف رای دا ده چې جرابه به داسې جرابه وي چې هغه به مجلده وي منعله وي ثخینه وي یعنی پیړه جرابه وي چې هغې ته چمړه لګېدلي نو که داسې جرابه وي نو بس اوس داسې جرابې وجود ته راغلي مخکې مارکېټ کې نه خو شته یې داسې جرابې چې هغې ته چمړه لګېدلي لاندې باندې نو یو موزه یو جرابه نو هغه هم د جرابې په شان ته غځېږي موزې په شان ته نه نو که هغسې جرابه نو بیا خو اختلاف نشته بیا خو په اتفاقا مسه کېږي خو بعضې علماو رایې دا ده چې نه چې پیړه جرابه بس صرف لاس پکې دی او د اوبه ته لاندې نه وځي خپې ته داسې پیړه جرابه نو بیا شرعاً په هغې باندې وایي مسه جایز ده خو بهرحال احتیاط په دې کې دی چې انسان په موزه باندې مسه وکړي د موزې مسه چې دا اتفاقي مسله ده او د فقه په کتابونو کې په ابواب قایم دي د حدیث په کتابونو کې بشته دي او ما ته وی چې جراو باندې حدیث کې راغلي نبی له سلام په جراو باندې مسه کړي او مسح علی الجوربین خو جورب څنګه نو په جورب کې تعین کې به د علماء اختلاف دي نو سو کوئی چمړو ته لګیدلی سو کوئی په هر جراو باندې کیږي سو کوئی چې نه پیړه جراو په هغه باندې کیږي. صحیح ده جی ډیره مننه.